अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद कोम तासु टोल बखवई सेहतमंद बवई। स्टूडेंट्स मुंगा सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर रेस्पायरेशन स्टार्ट करो। आई के मुंगा लेक्चर्स कड़ी दी इन नए लेक्चर ची कम मुंग डिस्कस को आगा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट दे ची कार्बन डाइऑक्साइड गैस जुड़ी की सेल्स और टिश्यूज के तो बदन हर यो सेल हर यो टिश्यू के कार्बन डाइऑक्साइड गैस जुड़ेगी। आगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस द ब्लड पर थ्रू बांधे लंग्स त संग जी और द लंग्स में बिया एक्सहेल की संगा। तो आगा प्रोसेस दे डिटेल प्रोसेस दे आगा डिटेल प्रोसेस होगा नन पदे लेक्चर के कंप्रिहेंसिवली गोरुआ क्लियर दा गुले के तासु उगुरे नो कार्बन डाइऑक्साइड चिकम गैस थे द this is she called metabolic waste metabolic waste होता ज़िक्र वेलेशी चिदा कम CO2 गैस थे द सिंथेसिस की गया दे जुड़ेगी सिंथेसिस अकर इन सेल्स पर कम रिएक्शन दौरान किधर जुड़ेगी दे जुड़ेगी पर सेलुलर रेस्पायरेशन दौरान की कता सु उगुरे नो पर सेलुलर रेस्पायरेशन की कता सु उगुरे दे सेल्स की क्लच पर दे सेल्स की सेलुलर रेस्पायरेशन रिएक्शन की गया सेलुलर रेस्पायरेशन की नो मुंग तो पता था कि पर सेलुलर रेस्पायरेशन की ग्लूकोज मॉलिक्यूल जी कम दी आगा द ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज की अब आगा जुड़े एटीपी एनर्जी और एटीपी एनर्जी सरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उन जुड़े क्लियर था उस कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जुड़े की पदी सेल्स की दनना द बॉडी हर यो सेल्स की कम दी हर यो सेल का स्किन सेल ले का ब्रेन सेल ले का लंग सेल्स दी का बोन सेल्स दी का टिश्यू सेल्स दी हर यो सेल के बदन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जुड़ेगी। द कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिक वेस्ट है the removal ba खामखा कीगी its removal its excessive removal must occur د چې کوم removal دی بخامخا کیږي ولی بخامخا کیږي ځکه چې دا کوم کاربن ډای اکساید ګیس دی دا by nature toxic دی نو چې کله by nature دا toxic دی نو تاسو ته پته شته چې دا په سیلز کې دننه ټاکسیسټي کاس کوي د دې د وجې پی ایچ کم نه هغه خرابې دي شي سیلز چې کوم د خپل انزایم ډي اکټیویټ کولی شي د کاربن ډای اکساید د هاي کنسنټریشن په وجه باندې نو خامخا دا کاربن ډای اکساید که تاسو وګورئ دا خامخا دا کاربن ډای اکساید په دې سیلز کې په زیات مقدار کې پروت وي ځکه په زیات مقدار کې پروت وي چې په دې سیلز کې اکسیجن استعمالېږي کنه نو چې اکسیجن کله په دې سیلز کې استعمالېږي نو په دې سیل کې به د اکسیجن په موجودګۍ کې ایروبیک ریسپایریشن کیږي چې کوم تمون سیلولر ریسپایریشن وایي نو د دې پر ځل کې به د کاربن ډای اکساید چې کوم مقدار دی دا په دې سیل سایټوپلازم کې دننه سیوا کیږي نو دا دومره خطرناک ګیس ته چې دا ریاکټیو دی ډېر زیات دا به خامخا د دې ځینه د بلډ په تھرو باندې لنګز طرف ته ځي د لنګز نه به فائنلی دا کاربن ډای اکساید مونږ دا څه کوو دا به مونږ ایکسپایر کوو یعنی شارټلی به ته مونږ وایو چې دا مونږ ایکسهیل کوو بار ته به مونږ کاربن ډای اکساید وباسو لکه تاسو وګورئ مونږ چې دا کاربن ډای اکساید کوم ګیس چې بهر وباسو دا لنګز ته راغلي د دې سیلز د دې ټیشوز نه هغه سیلز ته برین سیلز دي هر بوډي سیلز کې دی شي دا راغلی څنګه دی د ریډ بلډ سیل په تھرو باندې یا د بلډ په تھرو باندې څنګه دلته راغلی دی لنګز ته الویلای ته او بیا څنګه برتلی دی دا به مونږ ډسکس کوو دلته تاسو لږ وګورئ غور سره چې کوم کاربن ډای اکساید ګیس دی دا عموما په دریو طریقو باندې ترانسپورټ کیږي د سیلز نه الویلای ته یعنی لنګز ته نمبر 1 د بای کاربونیټ آین په شکل کې د دې ځنا دیزی ترازی د کارب امینو هیموګلوبین په شکل کې دیزینا دیزی ترازی او په ډیزول فارم کې په پلازما کې د دې سیلز نه دیزی ترازی او فائنلی بهر انوایرنمنت ته
دا کاربن ډای اکساید ګیس ایکسپایر کیږي. نو دلته موږ درې وانه لږ ټچ ورکو خو موږ چې کوم ډیټیل کې ټیچ کوو به هغه موږ سټډي کوو بای کاربونیټ آینز. که تاسو وګورئ بای کاربونیټ آین په شکل کې کاربن ډای اکساید د بای کاربونیټ آین په شکل کې څنګه دیزه ته راځي او فاینلی بیا واپس سی او ټو ته کنورټ کیږي او برځي. نو هغه باندې ډسکس کوو. کلیر ده کنه؟ لږ غور سره وګورئ. کله چې موږ سره د کاربن سره دوه اکسیجن مالیکول وي هغې ته به کاربن ډای اکساید ویلی شي. کله چې د کاربن سره درې اکسیجن هغې ته به کاربونیټ ویلی شي. او کله چې د کاربونیټ سره هایدروجن راشي نو هغه ته به موږ بای کاربونیټ وایو. کلیر ده؟ اوس وکیدئ څومره مقدار کې ام سی کیوز راتلی چې څومره مقدار کې کاربن ډای اکساید د سیلز نه لنګس ته د بای کاربونیټ آین په شکل کې ځي. نو یاد ساتئ 70% میکزیمم کاربن ډای اکساید به د بای کاربونیټ آین په شکل کې ځي. ولې میکزیمم پرسنټ زیات چې د بای کاربونیټ آین په شکل کې دا هغې ریزن ده. زه کله چې دا ایکسپلین کوم تاسو ته به زه ریزن درکړم. کلیر ده؟ وکیدئ دا 70% چې کوم کېږي دا مینلی د دوو ریاکشنز په تھرو باندې د دیزې نه دیزې پورې به دوه مین ریاکشنز کېږي. څنګه کېږي تاسو وکیدئ اوس دلته ګورئ. ښه دلته به زه تاسو ته بیا واپس دیزې ته راځم او دلته به تاسو ته دا چیزونه واپس لږ شان ایکسپلین کوم. تاسو ته ما وویل چې زمونږ سیلز دي زمونږ په سیلز کې کاربن ډای اکساید جوړېږي د چا په رزلټ کې د سیلولر ریسپایریشن په رزلټ کې. ټیک ده؟ دلته هم کاربن ډای اکساید کنسنټریشن سیوا دی. اوس تاسو وګورئ دا چې کوم ما سټرکچر راکړی دیزې پورې دلته زه وایم چې this is called the pulmonary artery ده. let's suppose دا موږ سره pulmonary artery ده. this is called pulmonary artery. موږ ته پته ده چې pulmonary artery چې کوم دی هغه ډي اوکسیجنیټډ بلډ د هارت نه لنګس طرف ته وړي. یا تاسو کنسیډر کړئ چې دا کیپیلریز دي. دا کیپیلریز څنګه د سیلز نه کاربن ډای اکساید پک اپ کوي د بای کاربونیټ آین په شکل کې څنګه مخکې وړي. کلیر ده؟ ځکه چې په دې کې هارت هم انوالو دی خو هارت موږ په ډایګرام کې نه دی منشن کړی. موږ یې په ساده الفاظو کې ایکسپلین کوو. صحیح شولو؟ ګورئ دا ریډ بلډ سیل دی دا د ریډ بلډ سیل دننه سایټوپلازم دی. صحیح شولو؟ دا چې کوم تاسو ته ښکاري دا ټول بلډ دی. تاسو ته کوم ښکاري دی اس کالډ بلډ او په دې بلډ کې دننه یو نو دیټا چې میکزیمم مقدار کې چې کوم دی هغه څه موجود وي هغه پلازما اویلیبل وي. اوس غور سره واورئ تاسو دلته په ریډ بلډ سیل کې به یاد وساتئ چې په ریډ بلډ سیل کې به دې وخت کې د کاربن ډای اکساید مقدار کم وي. نو دا کاربن ډای اکساید به د های نه لو کنسنټریشن ته ډیفیوز کیږي. د سیلز نه به بلډ ته ډیفیوز کیږي. نو چې کله دا کاربن ډای اکساید ریډ بلډ سیل سایټوپلازم ته ننوځي په زرګونو مالیکول په سوونو نه په زرګونو کاربن ډای اکساید مالیکول چې کله د ریډ بلډ سیل سایټوپلازم ته ننوځي نو دا به ریاکشن وکړي د واټر مالیکول سره. د یو واټر مالیکول سره به ریاکشن وکړي. چې د واټر مالیکول سره ریاکشن وکړي تاسو ته پته شته چې دا کاربن ډای اکساید او دا واټر چې کله ملاو شي نو دا به یو کمپاوند جوړ کړي چې کمپاوند ته به وایي کاربانیک اسید H2CO3 جوړ شي. دلته راشي وګورئ دغه ریاکشن چې کوم وشو په ریډ بلډ سیل سایټوپلازم کې هغه دا دی. کاربن ډای اکساید د سیلز نه ریډ بلډ سیل ته لاړې نو د H2O سره ملاو شو. د کوم انزایم په مدد سره د کاربانیک انهایډریز انزایم په مدد سره دا په ذهن کې د ام سی کیوز لپاره کېدی. نو چې کله کاربانیک انهایډریز دا دواړه ریاکټنټ یو ځای کړل نو د دې نه جوړ کړل یو انسټیبل کمپاوند چې انسټیبل کمپاوند ته موږ وایو کاربانیک اسید. دا کاربانیک اسید به یو نه جوړیږي دا په زرګونو باندې جوړیږي او په زرګونو باندې به واپس کیږي ماتېږي به. دا کاربانیک اسید چې کوم دنه جوړ شو کنه دې خبره د وخت دی دا کاربانیک اسید انتهایی انسټیبل کمپاوند دی. انسټیبل دی چې انسټیبل کمپاوند دی نو ګورئ هم دا ریډ بلډ سیل دی هم دا مخکې ځي کنه موومنټ به کوي ټوورډ لنګس کنه نو دا یو ریډ بلډ سیل دی دا ما بار راکړی دی په دې کې بار د تبدیلیانې زه په یو کې نشم ایکسپلین کولی. هغه یو ریډ بلډ سیل مې ته بار ځینو کې ډرا کړی دی ځکه دا مخکې موومنټ دی. نو تاسو وګورئ دا بای کاربونیټ دا کاربانیک اسید چې کوم دی دا کاربانیک اسید دی جوړ شو. نو دلته اولنی سټپ څه چل وشو؟ اولنی سټپ څه چل وشو په بای کاربونیټ آین فارم کې چې کله کاربن ډای اکساید موومنټ کوي نو دلته اولنی سټپ څه وشو؟
formation of carbonic acid. Formation of carbonic acid. دا یاد ساتئ چې اولنی سټیپ چې کله کاربن ډای اکساید موومنت کې د بایکاربونیټ آین په شکل کې ټورډ لاند نو په ټیشو لیول باندې به اول څه جوړیږي اول به جوړیږي فارمیشن اف کاربونیک اسید به جوړیږي د کاربن ډای اکساید او د H2O د ملاب نه او د کوم انزایم په موجودګۍ کې د کاربونیک انهایډریز په موجودګۍ کې نو څه کې دی دا H2O2 چې کوم موجود دی H2CO3 سوري چې کوم موجود دی د انسټیبل دی به مات شي دا په زرګونو باندې وي خو چې ماته صرف یو راغستی دی ښه دی به مات شي هایدروجن آین ته او دی به مات شي HCO3 ته چې کوم هایلی نیگیټیو دی اوس تاسو خپله باندې وګورئ دلته دویم سټیپس چلو شو په دې ځای کې په دې ځای کې دویم نمبر ریاکشن چې کوم وشو that is called the splitting of carbonic acid the breakdown یا splitting of carbonic acid او کاربونیک اسید چې کوم مات شو دا په خپل باندې مات شو ځکه چې دا انسټیبل دا نه ساريږي دا ماتيږي اوس کاربونیک اسید مات شو چې کاربونیک اسید مات شو دا کنورټ شو هایدروجن آین ته نو دا خو په سونو په زرګونو باندې هایدروجن آین دی او په سونو په زرګونو باندې بایکاربونیټ آین دی HCO3 د ماده د سړي کې چې HCO3 is called bicarbonate نو اوس تاسو ګورئ چې کاربن ډای اکساید د څه په شکل کې موجود دی اول د کاربونیک اسید په شکل کې موجود او اوس د بایکاربونیټ آین په شکل کې موجود دی still the RBC cytoplasm کې دا پروسس دا چینجز روان دي لکشن غورو کې دلته یو بل پروسس کیږي دلته به دومره ډیر زیات هایدروجن آین راجمع شي چې څه هایدروجن آین با د پلازما ته بهر وځي څه هایدروجن آین به پلازما ته بهر وځي نو چې پلازما ته بهر وځي د دې په وجه باندې به څه کارو کی دی به مونږ وایو چې دریم نمبر به څه کارو کی دریم نمبر دی به د بلډ چې کوم اسیډیټي دا بلډ اسیډیټي چې کوم دا هغه به څه کیو هغه به انکریز کیو لکه فور ایگزامپل مونږ وایو چې بلډ اسیډیټي انکریز کیږي نو پی ایچ په د بلډ څه کیږي ډیکریز کیږي وګانا نو هغه ویلیو به د هایدروجن آین مونږ ته پته چې هایدروجن آین چې کوم دی دا په پی ایچ بیلنس کول کې اهم رول ساتي د بلډ پی ایچ په څومره مینټین ساتي د 7.35 ترمنځ او د 7.45 ترمنځ به بلډ پی ایچ مینټین ساتي کلیر ده اوس تاسو په خپل باندې وګورئ چې د ریډ بلډ سیل په دې ممبرین د پاسه باندې یو پروتین لګیدلې دی چې هغه ته مونږ وایو هیموګلوبین which is called the hemoglobin HB protein نو څه هایدروجن آین چې کوم دي څه هایدروجن آین با د بلډ پی ایچ مینټین کی او څه هایدروجن آین با د هیموګلوبین سره با څه هایدروجن آین ملاو شي او هغه به جوړ کی هیموګلوبینیک ایسډ او هیموګلوبینیک ایسډ ولې جوړیږي تاسو پته شته دا هیموګلوبینیک ایسډ به د څه مقصد لپاره جوړیږي کله چې بیا دا آر بی سی د ځان سره اکسیجن راوړي چرته راوړي سیلز ته راوړي د سیلولر ریسپایریشن لپاره د اے ټی پی جوړولو لپاره دا هیموګلوبینیک ایسډ به څه کار کوي دا ایچ بی ایچ پلس د پرپس پسې د به څه کار کوي د هیموګلوبین د آر بی سی نه د هیموګلوبین نه به اکسیجن ریلیز کوي نو دی به د اکسیجن د ریلیز کېدو کار کوي بیا چې کله د برنه اکسیجن په دې ډایرکشن کې دې ډایرکشن ته راځي کلیر ده نو دې پورې موږ سره دا چینجز وشو چې کله کاربن ډای اکساید د بایکاربونیټ آین په شکل کې د سیلز نه لنګز طرف ته روان دی with the help of RBC with the help of red blood cells کلیر ده اوس دلته وګورئ تاسو دلته یو کیس وشي کیس دا دی چې تاسو وګورئ دلته دا چې کوم پلازما موجود ده په دې پلازما کې دا الکترونیګیټیو ده ځکه الکترونیګیټیو ده کلورین آین ډېر زیات سیوي په پلازما کې کلورین آین سیوي په پلازما کې کلورین نو د لیک ټیم د پاره د ډېر کم ټیم د پاره دا سکاروشي دا سکار
چې دا کوم بای کاربونیټ آین په دې آر بي سي کې پروت دی دا بای کاربونیټ آین به د پلازما ته اوټ شي او دنه چې کوم کلورین آین پروت دی بار چې کوم کلورین آین پروت دی هغه به دنه آر بي سي ته راننوځي. کلیر ده؟ اوس وګورئ بای کاربونیټ آین به پلازما ته وځي او کلورین آین به ریډ بلډ سیل ته راننوځي. دا یو ریډ بلډ سیل دی خو را روان دی مومنټ کې را روان دی. نو دا چې کوم ایکسچینج وشو دا ایکسچینج به څلورم نمبر سټیپ یو او دې ایکسچینج ته موږ څه وایو this exchange is called chloride shift. This exchange is called chloride shift او chloride shift دا فرست ټایم باندې چا ډسکور کړی وو همبرګر نومي ساينټیسټ وو د دې په وجه باندې دیتا همبرګر فینامنا ویلې شي همبرګر فینامنا. کلیئر ده؟ اوس کوېسچن دا دی سر د همبرګر فینامنا د څه مقصد دپاره وشوله د دې مین پرپس دا دی مین پرپس تاسو که د پرپس وګورئ هغه دا دی چې د ریډ بلډ سیل او د پلازما ترمنځ electric charge is balance کول electric charge balance کول د چا دپاره بیلنس کول د کاربن ډای اکساید د موومنټ دپاره د CO2 د موومنټ دپاره چې CO2 ډېر مقدار کې په هاي کنسنټریشن کې د ټیشوز نه کم اړخ ته لاړ شي الویلای طرف ته لاړ شي او بهر ته وځي. نو دا به ډېر کم ټایم دپاره کېږي کوم پروسس کلورایډ شفټ یا همبرګر فینومینا به د ډېر شارټ پیریډ آف ټایم دپاره به کېږي. کلیر ده؟ خو دلته یو خبره یاد ساتئ چې دا کم کلورین بار د وتل نو دې کې به څه کلورین واپس راننوځي دې کې به څه کلورین چې کوم بهر نه دننه راننوتي دي نو څه کلورین به واپس وځي چې کلورین واپس وځي د کلورین د وتو په وجه باندې به چې کوم په دې پلازما کې بای کاربونیټ آین پروت دی دی به واپس اپوزیټ موومنټ کې چېرته ننوځي دی به ننوځي واپس ریډ بلډ سیل سایټوپلازم ته. کلیر ده؟ خو یو خبره یاد ساتئ چې دا کوم دلته چې دا کوم بای کاربونیټ آین پلازما ته راوتی و نو دې کې به څه بای کاربونیټ آین نه دي څه بای کاربونیټ آین دلته وګورئ چې کوم دا راوتی و بار پلازما ته دا به په پلازما کې د چا سره میلاو شي د سوډیم سره به میلاویږي د سوډیم سره ځکه په سوډیم باندې پلس چارج دی نو د دنه به څه جوړېږي د دنه به یو کمپاونډ جوړېږي هغې ته به وایي NaHCO3 هغې ته موږ وایو څه is called sodium bicarbonate. sodium bicarbonate زمونږ د سټمک دپاره ډېر فایدهمند دی زمونږ د سټمک اسیډیټي کموي زمونږ د هارت برن کموي زمونږ په بلډ کې سوډیم بایکاربونیټ آین په خپله باندې جوړېږي د کاربن ډای اکساید د موومنټ د وجې قدرت په خپله باندې زمونږ د باډي دپاره یو نیچرل انټاسیډ یو نیچرل سټمک اسیډیټي ختمولو دپاره یو نیچرل کمپاونډ جوړوي چې هغې ته وایي سوډیم بایکاربونیټ او دې ته بای نیچر ویلی شي انټاسیډ او انټاسیډ څه ته ویلی شي چې هغه د سټمک اسیډیټي څه کوي اسیډیټي هغه ریډیوس کوي سټمک اسیډیټي څه کوي ریډیوس کوي. دې پورې تاسو سره یاد وساتئ. اوس وکې دی چې کوم ایکسټرا بایکاربونیټ آین په پلازما کې پراته دي په هاي کنسنټریشن کې نو هغې خو ځان سره کاربن ډای اکساید راغستی د CO3 په شکل کې دی به واپس د ریډ بلډ سیل سایټوپلازم ته ننوځي چې د ریډ بلډ سیل سایټوپلازم ته ننوځي نو دلته وګورئ دلته په پلازما کې د مخکې نه هایډروجن آینز هم پراته دي دلته په هیموګلوبین د پاسه باندې هم چې کوم د H پلس پراته دي نو دلته به اګین دا H پلس د بهر نه هاي کنسنټریشن په وجه باندې واپس راننوځي چې راننوځي نو دا به واپس د چا سره میلاو شي دا به واپس میلاو شي د بایکاربونیټ آین سره چې د بایکاربونیټ آین سره میلاو شي تاسو په خپله وکې دی د دې نه به واپس جوړېږي H2CO3 به دې واپس جوړ شي نو واپس څه جوړ شو کاربانیک اسید جوړ شو نو کاربانیک اسید یو جوړېږي په ټیشوز کې جوړېږي دلته H2CO3 او یو کاربانیک اسید جوړېږي په لنګز کې
او دوه چې کوم دی یو انزایم کټلایز کوي یو انزایم نوم دی کاربونیک انهایډریز د چې کله جوړ شو H2CO3 جوړ شو دا H2CO3 تاسو ته ویلي چې دا انستیبل دی نو H2CO3 به اگین مات شي دا مات شي H2CO3 به مات شي واټر ته به مات شي او دنه به خلاص شي کوم ګیس کاربن ډای اکساید ګیس دا چې کله مات شي نو دنه به یو طرف ته کاربن ډای اکساید ګیس اوزي CO2 او بل طرف ته به اوزي H2O نو H2O به واپس په پلازما کې شامل شي ځکه چې H2O د پلازما مین حصہ ده او چې کوم کاربن ډای اکساید دی نو دا به د های کنسنټریشن په وجه باندې الویلای ته وي this is called alveoli تاسو چې دا کوم green bubble وینئ this is called alveoli صحیح ده ځکه په ایکسپایریشن دوران کې کله موږ کاربن ډای اکساید بار کوو هغه ته وایي ایکسهلیشن تاسو ته پته شته په ایکسهلیشن دوران کې به څه کار کیږي چې په لنګز کې یعنی په الویلای کې به څه یو په الویلای کې به د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن کم وي او چې کوم بلډ یا بلډ ویسلز چې کوم موږ کیپیلریز وایو پای کې به د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن هاي نو کاربن ډای اکساید به د هاي نه چر طرف ته ځي لو طرف ته ځي دا کاربن ډای اکساید به بیا د بریثینګ په وجه باندې د انټرکوسل او د ډایفرام مسل د اکټیویټي په وجه باندې دا کاربن ډای اکساید برونکیول دا برونکس تا او دن ټریکیا تا او دن کاربن ډای اکساید به شي هغه به برا طرف ته موومېنټ کوي کلیر ده کنه نو کاربن ډای اکساید زموږ د جسم نه مینلی 70% د څه په شکل کې وځي د بای کاربونیټ آین په شکل کې وځي خو زما یو خبره یاد ساتئ چې دا کوم موومېنټ د دې نه دې ته کیږي کنه د دې لپاره څه پکار دی تاسو ته یاد ساتئ چې دا چې کوم کاربن ډای اکساید ترانسپورټیشن کیږي کنه کاربن ډای اکساید ترانسپورټ کیږي د سیلز نه چرته لنګز طرف ته نو دا ډېر امپورټنٹ پوینټ دی چې دا به ډیپند ساتي په څه باندې به ډیپند ساتي دا به ډیپند کوي په پارشل پریشر اف کاربن ډای اکساید باندې ډیپند اپون پارشل پریشر اف کاربن ډای اکساید ځکه تاسو وګورئ کنه چې کوم سیلز دي سیلز نو الته تاسو په خپل وګورئ چې سیلولر ریسپایریشن کې په سیلولر ریسپایریشن کې کاربن ډای اکساید کیس جوړیږي نو په سیلز کې به پارشل پریشر اف کاربن ډای اکساید سي هاي وي کنه او چې کوم بلډ ویسل دی یعنی چې کوم کیپیلریز دي کیپیلریز تاسو په خپل وګورئ په کیپیلریز کې به د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن سي کمی نو تاسو په خپل وګورئ چې کاربن ډای اکساید به د هاي نچر طرف ته ځي لو طرف ته بځي یاد وساتئ چې MCQs راشي چې د سیلز نه لنګز ته چې کله کاربن ډای اکساید ان د فارم اف bicarbonate ion یا in the form of carbon amino hemoglobin یا dissolved form کې د په څه باندې ډیپند کوي the partial pressure of carbon dioxide باندې ډیپند کوي کلیر دا دا د څه باندې خبره وا دا د bicarbonate ion په شکل کاربن ډای اکساید د دې نه څنګه راځي او بیا برا څنګه ایکسهیل کیږي کلیر دا سیکنډ نمبر کې تاسو وګورئ 23% کاربن ډای اکساید د هیموګلوبین سره بایند کیږي ځکه د ریډ بلډ سیل په سرفیس باندې هیموګلوبین دی نو ډیر کم مقدار کې چې کوم د هیموګلوبین چې کوم ګلوبلین پارت دی پروتین پارت دی په هغه پسې به 23% کاربن ډای اکساید اٹیچ کیږي صحیح شو کنه او مخکې بزي او چې کوم 7% دی 7% په پلازما کې ډیزولف فارم کیږي دا فګر ځان سره د MCQs لپاره یاد ساتئ کلیر دا نو دا د نن لیکچر حصہ او نن لیکچر کې مینلی چې موږ کوم ډسکس کو هغه موږ ډسکس کو زموږ د کورس مطابق چې مینلی کاربن ډای اکساید د سیلز او د ټیشو نه چې کله لنګز طرف ته ځي د ایکسهیل کېدو لپاره د وتو لپاره د څه په شکل کې به ځي مینلی 70% د بایکاربونیټ آین په شکل کې به ځي ځان خیال ساتئ الله هم کامیاب ساته